السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل ایپ پټ کړئ. یعنې په خپل موبایل کې یو داسې ایپونه چې هغه تاسو پټول غواړئ هغه تاسو په موبایل کې پټ کړئ د یو کوډ په ذریعه باندې، بیا تاسو هغه خپل ځان ته معلومولی شئ. نو راځئ د ویډیو تر شروع کېدو له مخه که چیرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره د ګنټۍ نشان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره راځي. او ویډیو در سره لایک کړئ، پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچ هم نه راځي بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې هغه هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو نه مخکې به تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ. کله چې تاسو پلی سټور خلاص کړئ په پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ ایپ هیډر لایټ. دا دې اوس زه دا لیکم ایپ هیډر لایټ. دا دې دغه ایپ به تاسو هم ډاونلوډ کړئ. دا ما ډاونلوډ کړی دی. اوس به زه تاسو ته طریقه در وښیم. دا ما ډاونلوډ کړی دی الریډي. تاسو به دا انسټال کړئ، ډاونلوډ به کړئ خپل موبایل ته او بیا به دا تاسو خلاص کړئ. کله چې دا تاسو خلاص کړئ د دې انټرفیس چې دی د دې په پالیسي کې دا نسه د دې سکرین شاټ جوړ شي، خو دلته دی هغه ځای کوم چې دی هغه دی دلته هیډ راولي، پټې راولي. زه به تاسو د هغه طریقه در وښیم. ملګرو، دلته به دا ایپ اول وار داسې راسي، داسې تاسو خلاص کړئ. په دې کې هېڅ شی نشته، یو د پلس نشان شته او یو بالا د کوډ لګېدلو چې کوم اپشن دی هغه شته. پر پلس نشان باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو به د موبایل څخه یو ایپ هلته کې انټر کړئ او پر د اپشن باندې د تاله پر اپشن باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ په هغه کې به تاسو کوډ ور لګولی هم سئ او ور چینجولی هم سئ. او روز دلته کوډ ور لګوم، کله چې ما کوډ ور ولګولی بیا به زه تاسو ته ښکاره کړم چې دغه کوډ اوس ور ولګېدی او بیا هغه کوډ موږ له هغه کوډه علاوه چې موږ بل کوډ پرو هغه کار کوي که نه کوي او بیا دا څنګه کار کوي. دا دې اوس ملګرو دغه کوډ ما یو وار ولګولی، اوس دویم واره کنفرمیشن دپاره غواړي. اوس زه دویم واره دا کوډ ور کنفرم کوم او له هغه بعد بیا تاسو ووینئ چې اوس دا کوډ موږ څنګه ور ولګولی. 82 43 دا ما کوډ ور ولګولی، ور کنفرم مه کړه. نو اوس دا کوډ چې کله موږ ور کنفرم کړه اوس به موږ وګورو چې په دا ایپ کې موږ څه کار کولی شو. اوس دا ګوره بالکل کلکولیټر شو په موبایل کې، د هېچ اثر نه په خلاصېږي. اوس دا کلکولیټر چې کله موږ خلاص کړو په موبایل کې آیا په دغه باندې موږ بل کار هم کولی شو که یا نو څه کولی. اوس به زه تاسو له مخه دا وګورم 12 جمع 12 نو دا ګوره 24 بالکل کلکولیټر دی، دا کلکولیټر کار کوي. او اوس موږ دغه میټاو ورته خپل کوډ ورکړو، خپل کوډ چې ورکړو نو موږ له به دی هغه زموږ ایپونه راښکاره کړي، کوم ایپ چې موږ په ده کې پټ کړي وو. اوس 82 43 44 ګوره هغه ایپونه یې راواړول. په دغه ایپو کې اوس تاسو د ایپ برته ځینې میټاوي له دې څخه یې ختموئ هم له دې څخه یې ختمولی سئ، میټاولی سئ. او دلته اوس موږ پاسورډ ور بدلو. بیا به تاسو پر دا لاک اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو ته 3 اپشنه نور در راځي مخ ته. یو د کینسل در راځي، یو د ډیسیبل در راځي، یو د ریسیټ پین در راځي. دغسې در تاسو به پین ریسیټ پر ووایئ یا ډیسیبل یې ختمېدنګ دی. دا اوس دویم وار موږ بل پین کوډ ورکوو. اوس به زه 1 2 3 4 5 6 ورکړم. کله چې دا کوډ ما ورکړی اوکې مه کړئ، کنفرم مه کړئ. اوس له دې بعد دغه کوډ دی. بیا چې دغه کوډ کله ته پر ووایې بیا به دغه ستا ایپ چې دی هغه به در ښکاره کوي، ایپو ته به ته ځان رسولی شې. نو دا رنګه په موبایل کې تاسو د خپل ایپونه چې دي تاسو موبایل ته را ډاونلوډ کړي دي هغه تاسو پټولی شئ. نو په دغه طریقه سره کوم ویډیو ملګرو خوښه شوې نو ویډیو در سره لایک کړئ او له ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې هغه هم فایده ځینې واخلي. موږ ته راکړئ تر روانې ویډیو پر اجازت. نور پر خدای سپارم. د الله په امان.